أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لقد سمع الله یقیناً اللہ تعالی وریدلا قول الذین وینا دها کسانو قالو چی دیوی ان اللہ فقیر یقیناً اللہ تعالی حاجت مندے ونحن اغنیاء او منگا مالداریو سنکتب ما قالو زردا چی مبولیکو ها چی دیوی وقتلهم الانبیاء او وجلد دی پیغمبران لرا بغیر حق فنا حق سرا ونقول من بوایو ذوقوا اسکے تاسو عذاب الحریق عذاب سوزون کی ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم فسبب د اعی عمل کی وړاندې لېږل دی لاسونو ستاسو وان الله او دا چې بېشک الله تعالی چې دی لیس بظلام للعبید نه دی ظلم کوونکي په بندګانو خپلو. په دې آیتونو کې د یهودو د بېباکۍ بیان دی چې دی داسې بېباکه خلک دی او دومره جرأت دی کی چې دی د الله تعالی په شان کې نازیبا خبرې او نازیبا کلمات استعمالي. د پیغمبر تکذیب او د قرآن تکذیب خو دې ته ډېر سخت ښکاري نه، خو دې دومره چې د الله تعالی په شان کې داسې نامناسبه خبرې کوي چې هغه نه پکارو. اصل کې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا چې کله دا آیتونه نازل شو چې څوک به الله تعالی له قرض ورکي چې الله تعالی هغه له څو دګنا زیات ورکي. نو دې آیتونو باره کې یهود ووایي چې الله تعالی زموږ نه قرض غواړي. نو قرض انسان کله غواړي چې کله حاجتمند وي، تنګ دسته وي او سواسانی نو د بل چا نه بیا امداد طلب کي. وی الله تعالی د بندګانو نه قرضونه غواړي، وی معلومیږي دا چې الله تعالی محتاج شو، الله تعالی حاجتمند شو، هغه د بندګانو نه ځکه قرض غواړي. اگر چې دا وینا د دې عقیده دا نه وه چې ګنې واقعي الله تعالی حاجتمند دی، ځکه دا خو اهل کتاب وو، دوی خو په الله تعالی په ذات باندې ایمان و او د الله تعالی قدرتونه خو دوی ته معلوم و. نو دا نه چې د دې عقیده هم دا وه، خو دوی چونکې پیغمبر علیه السلام پورې او مسلمانانو پورې یو قسم استهزا کوله چې دا ساو دا قرآن څنګه قرآن دی چې په دې کې داسې قسمه آیاتونه دي چې هغې کې الله تعالی د بندګانو نه قرض غواړي. وی دې سره خو دا خبره لازمه شوه چې الله قرض غواړي، نو ګنې الله تعالی حاجتمند شو او د الله خزانې ګنې خالی شي ځکه قرض غواړي. نو دی به طور استهزا دا خبره کوله، خو چونکې پیغمبر پورې استهزا کولو دا هم کفر دی او بیا د دې استهزا سره دا خبره لازمه شو چې د الله گویا کې حاجتمند دی. نو د الله تعالی ته داسې قسمه خبرې نسبت کول اگر چې عقیده ستا داسې نی، لیکن د الله تعالی په شان کې بېادبي ده او د الله تعالی شان کې بېادبي کول دا خو ډېر لوی کفر دی. د یو عام بادشاه بېادبي کولو هغه یو دشمني ده هغه سره. بیا احکم الحاکمین چې د الله تعالی په دربار کې انسان له ډېر په ادب سره اوسېدل پکار دي، ډېر په ادب سره خوله کولول پکار دي. ډېر لوی لوی خلکو نفس گمگشت می آید جنید و بایزید اینچا شاعر وی دا خو داسې میدان دی چې دغه جنید او بایزید بستامي ونته کې خلکو، جنید بغدادي او بایزید بستامي ونته کې لوی لوی اولیاء کرام هغیم ځان بالکل نیست و نابود کی، ځان خور سره خوري کی د الله تعالی په دربار کې. بیا د الله تعالی په شان کې داسې خبرې کولو چې الله حاجتمند شو
او مونږ گویا کې مالدار او اغنیا شو، دا ډیر لوی کفر دی. قرآن کریم دا غي دا مذمت ذکر کی. لقد سمع الله آیت مبارکه بارکه امام ابن عاشور لیکلی دی چې دا د حیی بن اخطب، حیی بن اخطب دا د صفیه رضی الله تعالی عنها پلار دی، هغه دا خبره کړې و. او دویم قول دا لیکلی دی چې دا فنحاس بن عزورا چې دا د یهودو ډېر لوی عالم و، نو دا وینا د هغه وه. او بیا یې لیکلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیږه چې لړ شه دې ته دعوت ورکه. نو دی راغی د یهودو مدرسې ته، بیت المدراس ته. هلته دا فنحاس بن عزورا ناستو او د سره یو ډله یو جماعت هم ناستو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دله دعوت ورکو. نو د فنحاس وی چې زمونږ او د دې خبرو ته حاجت نشته دی، ستا دې دعوت ته هېڅ حاجت نشته. وی ځکه چې ستاسو نبی دا وایي چې ما باندې کم کتاب نازلیږي په هغه کتاب کې دا خبره ده چې الله زمونږ نه قرض غواړي او الله تعالی له قرض ورکوي. او وی قرض کله سړی کله غواړي چې کله حاجتمند شي. عام طور حاجتمند او فقیر د غني نه قرض طلب کی. نو داسې قرآن او داسې آیتونه موږ نه منو، نه ضرورت شته موږ ته. دې سره دا خبره لازمه شو چې ګنې الله تعالی حاجتمند دی او موږ مالدار یو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه غصه شو په دې خبره او فنحاس له سپېړه ورکړه او قصد یې وکړو، اراده یې وکړه چې قتل یې کړم، ځکه دا خو ډېره ګستاخي ده وکړه. په دې موقع باندې د آیت مبارکه نازل شو. قرآن کریم بې موږ دا خبره اورېده، دا چې چا دا ووایي اگر چې به طور استهزا ویلي دي، خو دا خبره موږ اورېده چې څوک وایي چې الله تعالی حاجتمند دی، نعوذ بالله، او موږ مالداره یو. لقد سمع الله، یقینا واردل الله تعالی. آیت شروع شو په لام او په قد سره، نو دا په کلام کې تاکید پیدا کی، پختگی پیدا کی. دا لام هم د تاکید دپاره وي او قد هم د تاکید دپاره چې دا خبره یقیني طور باندې الله تعالی اورېده. الله تعالی خو اوري اسمو، دا خو نه چې ګنې نوري. دلته کې د قد سمع الله نه مرادو الله تعالی دا خبره اورېده. دا بالکل داسې ده لکه څنګه چې یو استاد او یا زوی، یو پلار زوی ته ووایي یا شاګرد ته ووایي، هغه شاګرد غلط کار کوي، دیو دې تا ته ګورم، زه وینم، زه اورم. نو مطلب سره دی وبال به تا ته ملاویږي، انجام به تا په حق کې ښه نه راځي چې ته چې کوم حرکتونه کوې. لقد سمع الله، یقینا واردل الله تعالی قول الذین، وینا د هغه کسانو، قالو چې دی ووایي، الذین ووایي خبره خو حیی بن اخطب کړې وه او یا فنحاس بن عزورا کړې ده. خو معلومیږي دا چې داسې قسمه نظریه د نورو یهودو هم وه، دغه شان کار نور یهودو هم کړی دی. نو ځکه قرآن کریم قول الذین چې داسې وینا چا کړي وي او یا د چا په ذهن کې داسې خیالي او یا داسې عقیدې وي، نو دغه ټولو خبر الله تعالی اورېده. قالو چې دی ووایي ان الله فقیر، بېشک الله تعالی فقیر دی. فقیر حاجتمند ته وي، تنګ دست ته وي. فقیر هغه انسان ته وي چې هغه سره بالکل سني، فقار د ملا دی اډوکې ته وي. نو فقیر ته فقیر ځکه وي چې یو سړی کله حاجتمند شي، تنګ دسته شي، سوسرني، نو دی بیا په خاورو کې ملاستي. دا ملای دی خاورو سره لګولی وي، یعنې ګویا کې لاندې چټایي او پوزي هم نشته او کټ هم نشته، نو په خاورو سره مې ژوند شو، نو ځکه ورته فقیر وي. او یا دا فقیر ته فقیر ځکه وي چې دا غریبي د انسان ملا ماته کی، د ملا اډوکې ولا مات کی، نو ځکه ورته فقیر ویل کېږي چې دی ډېر غریب دی. او نحن اغنیاء، او موږ مالدار یو. اغنیا جمع د غنی ده، مالدار ته وي. نو موږ مالدار یو، الله تعالی غریب دی، الله تعالی حاجتمند دی. وی ځکه خو الله تعالی زموږ نه قرض غواړي. حالانکې دا کمبختو دی په دې خبرو نه پوهېږي چې الله تعالی قرض غواړي، نو څه مطلب دی؟ الله تعالی خو قرضونه زموږ د فایدې لپاره زموږ نه غواړي. مال د الله دی، موږ له راکړی دی،
او الله تعالی موږ ته چې زکات ورکوي صدقه او خیرات کوي د الله په لار کې خرج کوي نو مطلب صرف خپل غریب رور باندې کوي په یو غریب او په تنگ دسته مؤمن مسلمان باندې کوي نه خو د خلکو د فایدې لپاره موږ ترغیب راکړي خو الله تعالی وی چې گویا کې دا مؤمن مسلمان سره مدد کول داسې شو چې گویا کې تی مال قرض راکې حالانکه ورکه خپل مؤمن مسلمان لا او الله یې مال راکې ته نو مطلب سره دې تعالی دې 100 دغنا زیات اجر درکوم او دا داسې شو گویا کې الله تعالی قرض ورکو او څنګه چې قرض چاله ورکې ته به اصل قیمت ملاويږي با الله تعالی دې اجر درکې اصل قیمت هم درکې او دای نه دغنا ثواب هم درکې دله ونحن اغنیاء او مونږ مالدار یو نو قرآن سنکتب ما قالو دا سین د پاره تاکید دی چې دا خبره به خامخا مونږ لیکو سنکتب خامخا مونږ به لیکو ما قالو هغه چې دی وي دا دی چې کوم وینا وکړه دا به مونږ خامخا لیکو نو مراد دا چې مونږ به فرشتو ته وایو چې کوم کرامن کاتبین دي یا حفظت الملائکه کوم فرشتي چې د انسان حفاظت کی هغه ته وایي چې دا ولي کې تاسو نه دی په عمل نامو کې ولي کې او لیکل د حجت د تام کولو د پاره یعنی چې سبا دی خبر نه انکار نشي کولی د عمل نامه کې به ارسه باقاعده فروپ موجودي لیکلی شی وته مخامخ ورکړی شي خو امام ابن عاشور رحمت الله علیه ډېر خپل توجیه کړی دا هغه د لیکل نه مراد د عمل نامه کې لیکل نه دی وی د لیکل نه مراد دا چې کدی ته موږ د نورو ګناهونو معافي وکړو نو بکوتا خدا داسې ګناه لري چې ردی معافي به ته بالکل نکو دا گویا کې د کانی کر خشوه دا اولی کلی شو په خشوه دا بروانیږي اوس نه کدی ګناه نه اس قسمه درگذر به سبا قیامت کې نه کیږي او معافي به ته نه کیږي نه مراد د لیکل نه محاسبه ده الله تعالی ور سره دی خبره خامها حساب کتاب کی د قیامت پر ورځ به الله تعالی د ډیرو ګناهونو الله تعالی به اعراض وکي یعنی گویا کې چشمپوشي به وشي ډیرو ګناهونو به الله تعالی معافي کوي د مؤمن مسلمانو لیکن دا ګناه داسې ګناه دی چې ردی ګناه نه به اس قسمه درگذر او چشمپوشي او سبح باندې کې دا به خامها د حساب کتاب الله تعالی کی وی سنکتب ما قالو خامها من بلیکو هغه قالو چې دی وې او مونږ بلیکو نه مراد الله به فرشتو ته حکم وکي چې دا ولي کې او حساب کتاب وسره الله تعالی ردی خبرې کی وقتلهم الانبیاء دا قتلهم الانبیاء دا پدې ما قالو باندې عطف ته د سنکتبو د لاندې دی د دې دا وینا به مونږ لیکو هم دا خبرم لیکو قتلهم الانبیاء وجل د دې پیغمبرانو لره دا دې چې پیغمبران وجلی دي دا خبرم مونږ لیکو ان دې وسره مونږ همها حساب کتاب کو بغیر حق پنا حق سره دا انبیاء کرام دی په حق نه دی وجلی د نبی نه داس یو ګناه یو خطا نه دی شوی چې هغه د قتل مستحق ګرځیدل دی د پیغمبر قتل به همها نه حق وي کلم چې یو قوم پیغمبر خو چې پیغمبر یي او نبی وي کلم یو قوم یو نبی قتل کنده په نه حق باندې ځکه نبی معصومی د نبی نه صغیره ګناه نه کیږي نو کبیره ګناه بسو شي او قتل د کبیره ګناهونو دی نو گویا کې پیغمبر چې کلم چا قتل کو دا په نه حق باندې او بغیر حقین بار بار قرآن ذکروي چې دی په خیال او دی په ګمان او دی په علم کې داوا چې د نبی دا قتل نه حق ته خو سو کې د خپل خواهشات د وجه نه به نبی قتل کو بغیر حق په نه حق سره دې کې اشکال دا دی چې کله قرآن کریم نازل دو نه دغه زمانه يهود هو نبی نه قتل کړي نبی خو ردی مشرانو قتل کړو زکریا علیہ السلام دی قتل کړو یحیی علیہ السلام دی قتل کړو او د قرآن کریم د نزول او د یحیی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په منځ کې تقریبا 200 کال تیر شوی وو یعنی نبی خو ردی مشرانو 200 کال مخکې قتل کړو او قرآن کریم بار بار وقتلهم او دی یادی ان دغه زمانی دا یهود یادی چې دی انبیاء کرام علیهم السلام قتل کړه لکه ردی اسلافو مشرانو دا کار کړی دی نو جواب دا دی چې دی داغي د خپل مشرانو په دې کار باندې خوشاله او راضي وو چرتم دی دا نه دی ویل چې د مشرانو دا کار غلط کړی دی یره د نبی دا قتل نو پکارو
زمونږ مشرانو زمونږ نیکیانو دا کار ګناه کړی دا دي چې تم نه دی ویلي، بلکې په هغې باندې به فخر کو او مباحات به کو چې زمونږ مشرانو ښه کار کړی، غیرت والا کار یې کړی دی. امام شعبي رحمت الله علیه دا ډیر لوی تابعی دی. 1500 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم امام شعبي رحمت الله علیه لیدلی دي. د ده نوم عامر دی، عامر الشعبي، ډیر لوی محدث دی. د امام شعبي رحمت الله علیه مخې ته یو سړي دا ووایي چې دا د عثمان رضی الله عنه دا قتل ښه شوی دی. د مصر دا خلکو چې راغله او عثمان رضی الله عنه یې قتل کو دا یې ښه کار کړی دی. د امام شعبي رحمت الله علیه ورته وی شرکت فی دمه، وی تم د عثمان رضی الله عنه په دې وینه کې تم شریک شوې، حالانکې تا خو نه دی قتل کړی، هغه مخکې قتل شوی دی، خو نن یو 100 سال بعد او یا 50 سال بعد چې نن ته وایې چې دا کار ښه شوی دی، نو تم په دې قتل کې ورسره باقاعده شریک شوې، تا ته هم د دې سزا ملاویږي. ابو داود شریف کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا عملت الخطیئة فی الارض، چې کله په ځمکه باندې یو ګناه وشو نو کان من شهدها، او دا ګناه چې کېدو هغه خلک چې کوم موجودو هغې ورته کتل او هغې ورته په اړه کې د نفرت په نظر باندې کتلو، یعنې یو سړی په ګناه کې شریک نه دی خو په اړه کې یې نه خوښي چې دا کار نه پکارو، فکرهها د دغه ګناه لره مکروه وګڼو، یا دا چې د انکار وکړو په خوله باندې مو، نو ګویا کې کمن غاب منها او کمن غاب عنها، نو دا سړی چې په اړه کې دې ګناه ته نفرت په نظر ګوري ګویا کې دې دغه ځای کې اډو سره موجود نه دی، دا ګناه دا اډو لیدلی نه دی، یعنې څه مطلب په دې هېڅ قسمه وبال نشته. خو بیا نبی علیه السلام وفرمیل مخکې چې یو سړی ومن غاب عنها، یو سړی دغه ځای کې موجود نه دی چې کوم ځای کې دا ګناه کېږي، خو فرضیها دې د دغه ګناه په کېدو باندې خوشحاله او راضي دی چې او دا کار ښه شوی دی، نو نبی علیه السلام فرمایي کانه کمن شهدها، دې داسې شو چې ګویا کې دې په دې ګناه کې په خپله حاضر دی. دا یو قانون شو، بېشکه 1000 کاله مخکې یو ګناه شوی دی او ته خو هغه زمانه کې ویم نه سره، خو نن ته وایي چې دا کار ښه شوی دی، دا کوم ګناه شوی دی، ګویا کې دا ګناه تا په خپله کړی دی، او یو ګناه کېږي خو ته پکې موجود نه، خو ته انکار وکړې چې نه ستا مخکې یو ګناه کېږي خو ته ورته نفرت په نظر باندې ګورې، مخامخ ستا شروع دی، خو چې ستا په اړه کې نفرت دی گویا کہ ته په دې کې شریک نه، گویا کې دې زمانه کې ته موجود نه. د دې وجې نه دا ډېره د خطرې خبره ده چې ډېر ګناهونو کې مونږ خود به خود ځان له عیسی اخلو، یو کار وشي، یو ظلم وشي، یو زیاتی وشي، مونږ ورته ګورو او مونږ په اړه کې خوشحاله یو، مونږ کمنټس کو او دا کار ښه وشو، داسې په کار و د سره، گویا کې دې ګناه کې مونږ په خپل هم شریک شو. د دې وجې نه هر چا ګناه کې حصه نه دی اخیستل پکارو، حق ته حق ویل پکار دی، ظلم ته ظلم ویل پکار دی، ناجایز ته ناجایز ویل پکار دی. نو قرآن کریم دا خبره کوي چې ګناه 200 کاله مخکې شوی دی. زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام او یحیی علیه السلام خو 1000 کاله 200 کاله مخکې قتل شوي دي، او د دې زمانې یهود ای ته حق خبروي چې دا حق کار شوی دی. نو ځکه قرآن کریم وی چې دی گویا کې په دې ګناه کې په دې قتل کې شریک دي. نو وقتلهم الانبیاء، او وجل د دې پیغمبرانو لره بغیر حق پنا حق سره. نو د مخکنو یهودو د دې یهودو دوه خبرې شوې، مخکنو یهودو انبیاء کرام قتل کولو، او دی یهودو الله تعالی باره کې داسې نازیبا کلمات استعمالولو. نو ټول یو شی دی، دی د نبی د قتل نم پرهیز نه کي او د الله تعالی په شان کې د نازیبا کلماتو نم ځان نه ساتي. وایي ارسو ونقول مونږ به وایو په جهنم کې، یا مونږ به وایو د مرګ په ټیم کې، یا د حساب کتاب په ټیم کې، ذوقوا سکه تاسو عذاب الحریق، عذاب سوځون کې. دا حریق په معنا د محرق سره، سوځون کې عذاب چې مراد ترنه اور دی، یعنی ذوقوا عذاب النار الحریق، اوسکه عذاب دغه اور سوځون کې، النار الحریق به ورته روباسو، هغه اور چې سوځون کې دی. حریق هغه اور ته چې لمبو والا وي، هر یو اور لمبو والا نی، بعد اور مدم وي، د جهنم اور مدم نه دی،
دا لمبو والا دی خطرناک دی. ذوقو د ذائقې نه ذوق نه دی، ذوق سکلو ته وي. نو مراد نه صرف سکل نه دی، دی خو په جهنم کې دننه پراته وي. سکل خدای چې معمولی خوراک ته وي، یو په دې جو باندې سکلی ته ذوق وي، یو باقاعده خوړلی ای ته عقل ویل کېږي. دلته قرآن کریم ذوقو وي. نو مراد دا چې څنګه سکلو سره انسان ته ذائقه محسوس شي چې دا تریخ دی یا خوږ دی، دک کرنګ دا اور به دې ته باقاعده محسوسیږي به، یعنی دا اور به روحاني نه وي، دا باقاعده جسمانی وي، د جسم نه بار به وي، جسم کې دننه به وي. بعضې تکلیف انسان ته روحاني ملاویږي، یوړه ته مې تکلیف ورس په ظاهره کې تکلیف نه خو یوړه مې دردمند شو. د جهنم دا اور دړه دردمند کېدو نه دی بلکې دا جسمانی دی، په دې جسم باندې هم بلیږي به او دی به داسې محسوسي لکه څنګه چې انسان په خوله باندې یو څیز کیږي او د هغې ذایقه تریخوالی یا خوږوالی محسوس کی. او دا ذوق چې دی دا د خوږ د خیر او د شر دواړو دپاره راځي. لکه یو څیز خوږ دی او که تریخ دی چې په خوله باندې کیږي او سکلو کې دې ته ذوق ویل کېږي. ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم، په سبب دا عمل چې وړاندې لګی دی لاسونو ستاسو. ذکر د لاسونو کو مراد نه ذات دی، دا تاسو چې کوم ګناهونه کړي دي لکه پای کې دوه ګناهونه دا مخکې ذکر شو، د انبیاء کرامو وجل او د الله په شان کې نازیبا خبرې کولو. دغه عمل د وجې نه تاسو دا سزا درکولی کېږي، یعنې الله تعالی تاسو سره ظلم نه کي. اسې خو عقیده زمونږ دا ده که الله تعالی یو انسان ته بغیر د څه ګناه نه اسې ولم الله تعالی سزا ورکي، دا به ظلم بیا هم ني. یو انسان د سره د ګناه نه کړی او بیا هم که چېرې الله تعالی هغه له سزا ورکي دا به ظلم ني، ځکه چې الله تعالی مالک دی. او څنګه چې یو انسان د یو څیز مالک وي هغه سره یو څیز د هغې ملکیت کې دی نو که هغه سره هر څه کړي نو دا به ظلم ني. مثال تر 10 روپو مالک نو دا 10 روپۍ که ته په فایده کې راولي نو هم ټیک او که ته شلی هم ټیک دی. دا شلول دا ظلم خو نه دی، بهی ته زما خپل ملکیت دی چې چا څه مې زیاتي خو نه دی کړی. نو بندګان د الله تعالی مخلوقات دي، نو که الله تعالی بغیر د څه وجې نه هم چاله سزا ورکړي دا به هم ظلم ني. لیکن الله تعالی داسې نه کي چاله هسې سزا نه ورکړي بغیر د ګناه او بغیر د جرم نه. وان الله بېشک الله تعالی چې دی لیس نه دی بظلام، دا ظلام دا مبالغې دپاره راځي، د ډیروالي معنی دپاره. دا مبالغه را په ظالم کې، ظالم معنی ظلم کوونکی، ظلام لفظي معنی ډیر ظلم کوونکی، یو آکلی خوراک کوونکی او یو اکالی ډیر زیات خوراک کوونکی چې خلک وي دا خیټو برورځ نه پیټو ډیر زیات خوراک کوونکی، یو نایمي اوده کیدونکی او یو نوم چې هر ټیم ودی او ویښه باندې مودی او په اودو باندې مودی، نو هغه ته بیا دا مبالغه دی ته وي. نو ظلام معنا ډیر زیات ظلم کوونکی للعبید په بندګانو خپلو. نو معنا خو داسې شوه چې الله په خپلو بندګانو باندې ډیر زیات ظلم کوونکی نه دی. دې نه خو دا معلومیږي چې الله ډیر زیات ظلم نه کوي، خو کیدای شي لږ ظلم به کي، کم به کي، خو ډیر زیات به نه کي. جواب دا دی چې ټیک ته دا ظلام مبالغې دپاره دی خو هر ځای کې د مبالغې دپاره ني. نو مراد ترې نه ذي ظلمن دی، الله تعالی په خپلو بندګانو باندې ظالم بلکل نه دی، یعنې ظلم کوونکی بلکل نه دی. خو ښه جواب روح المانی کړی دی او هغه دا دی چې څنګه د الله تعالی هر یو صفت د کمال دی. الله تعالی چې نور صفتونه وګوري هر یو کامل صفت دی. لکه الله تعالی خلقو له حیات او ژوند ورکړي، نو څونه ژوند ورکړي خلقو له، څنګه کامل صفت دی. الله تعالی رزق ورکړي، نو څنګه بېسیارې ورکړي، څه حساب کتاب یې نشته دی. نو هر یو صفت ته دغه شانتې ګوره. د الله تعالی علم ته وګوره څونه ډېر دی، هېڅ یو ذره د شپې او د ورځې د الله تعالی نه پټه نه ده. د الله تعالی اورېدل دي. نو الله تعالی زمونږ دا خبرې بلکې پټې خبرې بلکې د دې میږو دا خبرې د وړو وړو مخلوقاتو دا خبرې م الله تعالی اوري. نو الله تعالی هر یو صفت د کمال دی. نو که فرض که الله تعالی ظلم کولی، الله تعالی ظالم فرض کوي، نو دا به هم د کمال صفتو.
نه الله تعالی به کلم ظلم کني خامخا ډیر به څنګه چې د الله تعالی هر یو صفت د کمال دی خو چونکې الله تعالی کې د سره د ظلم دا صفت شته نه نو ځکه لیس بظلام وي چې الله کې د سره د ظلم دا صفت شته نه هغه کی نه سره نو دا نه چې نه لږ کی نه ډیر کی نه د ظلم دا صفت پکې د سره نشته څنګه چې د الله تعالی دپاره موت نشته الله تعالی باندې خپله موت به نه راځي لکه جهل د الله کې نشته دی نو د عجز الله تعالی کې نشته نو دارنګه د ظلم دا صفت په الله تعالی کې د سره نشته نو مطلب دا شي چې الله تعالی په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی بالکل نه دی ځکه چې ظلم صفت الله تعالی کې د سره نشته یقینا الله تعالی اوریدله وینا دا کسانو چې هغوی وي چې بېشک الله تعالی چې دی فقیر دی او موږ مالدار یو خامخا موږ به لیکو هغه چې دی ووی او وجل د دې پیغمبرانو لره په ناحق سره او موږ به ووایو اوسه که تاسو عذاب سوځونکي دا عذاب چې دی په سبب د هغه چې وړاندې لېږلو لاسونو ستاسو او بېشک الله تعالی چې نه دی ظلم کوونکي په بندګانو خپلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الذين قالوا دا يهوديان آکسان دی چې دیوی ان الله عهد الینا چې بېشک الله تعالی حکم کړی دی مونږ ته الله نؤمن لرسول دا چې مونږ به ایمان نه راوړو په هیڅ یو پیغمبر باندې حتی یاتینا تر دې چې دی راوړي مونږ ته بقربان یو قرباني تاکله النار چې خوري هغې لره اور قل اوایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام قد جاءکم یقینا راغلیو تاسو ته رسل پیغمبران من قبل مخکې زمانه بالبینات فواضح دلائل سره وبالذي او په هغه څه سره قلتم چې تاسو وی فلم قتلتموهم پس ولی تاسو قتل کول اغی لرا ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتینی فإن کذبوکا پس کجری دی تکذیب کوستا فقد کذبا پس یقینا تکذیب کړی شوی و رسول د پیغمبرانو من قبل کا مخکستانا جاءو چې دوی راغلی وو بالبینات فواضح دلائل سرا والزبر او په صحیفو سرا والکتاب المنیر او په کتاب روحانه سرا پړمبني آیت مبارکه کې د یهودو د دروغو بیان کیږي او په دیم آیت مبارکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکول کیږي د یهودو دروغ داو د آیت مبارکه د شان نزول نه معلوم شي چې او پیرا کعب بن اشرف او مالک بن السیف حوی بن اخطب فنحاس بن عزورا او وهب بن یهودا دا یو پنځه لوی د یهودو سردارانو دی رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او دی سره خپل ډله جماعت و سرم وو دی نبی علیہ السلام ته وی اتزعم ان الله ارسلک الینا ستا دا خیال دی چې تا الله تعالی مونږ ته پیغمبر را لېږلی نو جواب هو واضح دی چې واقعي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر خو دی نو دی ورته وی چې مونږ په تا باندې تر وخته پورې ایمان نه راوړو چې ته مونږ ته یو معجزه پورې تا ظاهر کړي ني او معجزه ده دی ورته د مونږ په کتاب په تورات شریف کې دا خبر الله تعالی نازله کړې وه
چې تاسو به تر هغه وخته پورې په یو پیغمبر باندې ایمان نه راوړئ تر څو چې دا پیغمبر تاسو ته یو قرباني وکړي او بیا د اسمان نه اور راشي او دغه قرباني اوچته شي، نو که داسې معجزه یو پیغمبر تاسو ته ښکاره کړي نو په هغه باندې ایمان نه وړئ. او چې تر څو داسې معجزه یې نه ښکاره کړي چې قرباني وکړي او قرباني بیا د اسمان نه اور راشي او هغې سره هغه اوچته شي، نو چې دا یې څو پورې نه ښکاره کړي نو ایمان پې مه راوړئ. مقصد د دې دا و چې ای نبی علیه السلام تا تر اوسه پورې داسې معجزه موږ ته ښکاره نه کړه، ته یو قرباني وکړه، یو څاروي حلال کا او بیا د هغې غوښه په یو میدان کې کېږده چې د اسمان نه اور راغی او دی اوچت کو، نو موږ به ومنو چې ته پیغمبر یې. قرآن کریم په دې موقع د لومبني آیت مبارکه نازل کو چې اول خو دا دي دروغ وایي چې الله تعالی په تورات کې دا خبره داسې کړې ده چې تاسو به په یو پیغمبر باندې تر هغه وخته پورې ایمان نه راوړئ تر څو پورې چې هغه داسې معجزه نه ښکاره کړي. دا خبره بېشکه بعضې انبیاو سره شوې ده. د بعضې انبیاو په زمانه کې داسې شوي دي چې هغوی به یو قرباني وکړه او د اسمان نه به اور راغی او دا قرباني به اوچته شوه، نو دا به دلیل و چې دا قرباني حلاله وه او د دې نیت خالص او د حلال مال نه شوې ده، په خود الله رضا لپاره شوې ده. او چې رچا قرباني به اوچته نه شو نو دا به علامت و چې دا مال حرام دی یا د دې سړي نیت چې دی هغه فاسد دی، نو الله تعالی دا قرباني قبوله نه کړه. نو بعضې انبیاو سره داسې شوي دي خو داسې قانون کلي نه دی چې ګنې هر یو نبي سره به داسې کېږي، او نه الله تعالی داسې شرط لګولی دی چې تر څو یو نبي داسې ونه کړي نو ایمان پې مه راوړئ. په تورات کې دا خبره کم ځای کې ده، یعنې په تورات کې دا خبره لیکلې شوې ده چې په نبی علیه السلام هم تر هغه وخته پورې ایمان نه راوړئ تر څو چې هغه دا قرباني دا معجزه نه ظاهره کړي. نو قرآن کریم د دې تکذیب کې چې دروغ وایي د الله تعالی په کتاب باندې. باقی دا خبره بعد شریعتونو کې شوې ده، لکه د آدم علیه السلام په زمانه کې هم داسې وه. د قابیل او د حابیل واقعه به په 6مه سپاره کې راشي. د قابیل او د حابیل په یو خبره باندې اختلاف راغی، نو آدم علیه السلام دې ته ووایي چې تاسو د الله تعالی منشا معلومه کړئ، نو تاسو دواړه خپلې خپلې قربانۍ پیش کړئ چې رچا قرباني قبوله شوه دی مطلب دا دی په حق باندې دی، او چې رچا قبوله نه شوه دی مطلب دا دی په ناحق باندې دی. نو حابیل چونکې په حق باندې و هغه د الله د رضا لپاره او د اخلاص نه قرباني وکړه او اسمان نه سپین اور راغی او هغه اوچته شوه. او قابیل چونکې نیت فاسد و نو دی چې کوم مال پیش کړو اعمالو ممدن و او نیت هم صحیح نه، نو دا قرباني اوچته نه شوه. نو فرق واضح شو چې قابیل په ناحق دی او حابیل په حق باندې دی. نو داسې د آدم علیه السلام په زمانه کې هم شوي دي. دارنګې د موسی علیه السلام شاګرد دی یوشع بن نون، دا په زمانه کې هم داسې شوي دي. په خپله موسی علیه السلام سره هم داسې شوي دي، ابن عاشور لیکلی دي. خو هر یو نبی سره داسې نه دي شوي چې ګنې هر یو نبی په زمانه کې به داسې کېدل به چې هغوی به قرباني وکړه او هغه به اسمان ته اوچته شوه، داسې هر نبي سره نه شوي، بعضې سر شوي دي. او نه داسې قانون کلي او شرط موجود دی چې هر یو نبی به هغې نبي چې هغه داسې کار وکړي. د نبي د صداقت دپاره معجزه پکار ده، او معجزه هغه د قربانۍ شکل هم کیدی شي نور هم کیدی شي. موسی علیه السلام سره نورم بلا معجزې وي، عیسی علیه السلام سره نورم ډېرې معجزې وي. نو دا نه چې د نبي د صداقت او د نبوت دلیل بدای چې به قرباني پیش کی با، دا یې نه علاوه نورې معجزې هم کیدی شي. ها د نبی نه د معجزې مطالبه وکړه، نو که هغه معجزه ښکاره کړه دی مطلب نبی دی، او که هغه معجزه ښکاره نه کړه چې کوم دی هغه سره هېڅ قسمه دلیل نه نو ټیک ته بیا نبی نه دی. نو نبی علیه السلام سره نور ډېرې معجزې دي. او د دې قربانۍ طریقه به دا وه، روح البیان لیکلی دی، امام عطار رحمت الله علیه قول را نقل کړی دی چې طریقه به دا وه چې یو سړي به قرباني وکړه، هغه به په کور کې دننه کېښوده، نو نبی به کور ته دننه راغی او نور خلک به د کور نه غیر چاپېر ودرېدو، او دې کې به د اسمان نه تک سپین اور راغی
چای کې ولوګي لوخړه بنوا چاور براغه داینه منری आवाज امراتو د مچو په شانتي څنګه د شاتو د مچې چې کم نری بنگاری کې د کشن आवाज به تیراتو او سپین ور بارو لګي د قرباني به اوچ تکړه خو قرباني ژوندې نه و طریقه بداو چړمبه به ساروي علال کو کګډه دا کبيزه دا غاومي حبه دی علال کړه داغي هغه وهبه ور اوچ تکړه او د حیوان نه علاوه صدقه به نور دا سيزونه کې دي شي هر یو غنم او جوار چې انسان صدقه کی هغه به کې خو دا هغه به اوچته شو نو اوچتېدل دا به علامت چې دا معلوم حلال دی او دا قرباني کون کې نیت هم صحیح دی او چې دا چا باره کې به ور رانغی او به اوچته نه شوه د دې مطلب به دا چې دا مال یا حرام دی یا د دې سړي نیت چې هغه فاسد دی خالص نه دی نو هغه به اوچته نه شوه نو دی دا خبره وکړه چې اے نبی علیہ السلام تم داسې یو معجزه ښکاره کا نو داسې دونه ګران کار نو نبی علیہ السلام له الله تعالی د دې نه غټې غټې معجزې ورکړي دا څه خبره ده او داسې دونه نبی علیہ السلام دپاره ګرانه خبره نه وه لیکن چونکې ردی نیت صحیح نو او دی په صحیح نیت نو راغلی او ردی دا مطالبه برحق نه وه د دې وجې نه الله تعالی دا معجزه ښکاره نه کړه ورنه نبی علیہ السلام د دینه ګرانې معجزې یعنی د موسی علیہ السلام د معجزو نم ګرانې معجزې الله تعالی نبی علیہ السلام له ورکړي دي نبی علیہ السلام داري په ځمکه باندې سپوږمۍ د اسمان د ځمکې نه څونه لرې ده چې د انسان د دسترس او د کابونه مکمل لرې ده هغه نبی علیہ السلام اشاره کړې ده د ګوتې سره او سپوږمۍ دوه ټوکړې شوې ده دونه لویه معجزه کم دی کیدی شي که انسان فرق ساحر هم وي در سحر او په ځمکه باندې به چلیږي نږدې به چلیږي نبی علیہ السلام په سوونو میله په زرګونو کیلومتره لرې هغه سپوږمۍ چې هغه دوه ټوکړې کړې ده دا څونه غټه معجزه ده نو د دې قرباني پیش کول او د قرباني اسمان داسې ګران کار دی لیکن چونکې نیت د دې صحیح نو د دې وجه نه الله تعالی دا معجزه نبی علیہ السلام په لاس باندې ظاهر نه کړه الټا دی جواب ورکو چې ښځه ډېره ښه ده چې تاسو دونه انصاف پسند یې او دونه د ایمان شوقیان یې چې ستاسو مشرانو ته زکریا علیہ السلام راغی یحیی علیہ السلام راغی نور انبیاء کرام او هغوی دغه شان معجزې ښکاره کړې وې نو بیا ولې ستاسو مشرانو هغه پیغمبران قتل کول وجه څه وه یحیی علیہ السلام یې ولې قتل کو زکریا علیہ السلام یې ولې قتل کو هغوی خو دکه شانتې معجزې هغوی ته ښکاره کړې وې نو بیا د قتل وجه څه وه او تاسو هم د خپلو مشرانو په خبره باندې مطمئن یې او خوشحاله او راضي یې چې موږ مشرانو ښه کار کړی دی نو که ستاسو مشرانو دا کار کولی تاسو هم د هغوی اولاد یې الذین هم الذین قالوا دا هغه کسان دي چې دی وایي دا هغه پنځه لوی سرداران د یهودو او د هغوی شاګردان یو ځای ان الله عهد الینا چې بېشک الله تعالی چې دی عهد الینا حکم یې کړی دی مونږ ته اے امرنا مونږ ته مضبوط حکم کړی دی عهد چېرې تاکیدي حکم ته وي یعنې مونږ ته ښه تاکیدي حکم کړی دی په څه کې په تورات شریف کې الله نؤمنا دا چې مونږ به ایمان نه راوړو دا الله اصل کې دی انو لا دا چې مونږ به ایمان نه راوړو لرسول په یو پیغمبر باندې حضرت تانوی رحمه الله د لرسول معنا داسې کړې ده یعنې په یو داسې نبي چې هغه د نبوت دعوه وکړي لرسول په یو مدعي نبي باندې مدعي رسول باندې د پیغمبرۍ په دعوه کوونکي باندې او دا معنی یې ځکه کړې ده چې دی خو نبی علیہ السلام ته رسول نه وي لکه ته پیغمبر ته رسول وي دا خو تا په ایمان نه وړو او دی کوم ځای نبی علیہ السلام ته نبی او رسول وي نو ځکه دی دا وایي چې لرسول چې د یو نبوت دعوه کوونکي او تم د نبوت دعوه کوې نو دا معجزه موږ ته ښکاره کوي او موږ ومنو حتی یاتینا تر دې چې دی راوړي موږ ته د قربان یو قرباني قربان ما یتقرب به ته وي یعنې هر هغه څیز ته وي چې د هغې په ذریعې سره نزدېکت حاصل کړی شي یو انسان پې الله ته نږدې شي او الله ته نږدې کېدل د الله تعالی رضا ده ځکه الله تعالی نعوذ بالله څه په داسې یو مکان کې نه دی
چې ته به مکان ته نږدې ورشې نو ته دغه کور ته نږدې ما. الله تعالی د مکان نه پاک دی. نو الله تعالی ته نږدېکت نه مراد الله تعالی رضا او د الله تعالی هغه رحمت شامل حال کول دي. بقربان یو قربانی تاکلوه النار چې وخوري هغې لره اور به یې خوري، یعنې اور به د اسمان نه راشي. دا نه چې دلته اور ته به یې وولئ، دا اور خو هر څه سوځي. د دنیا دا اور هو که حرام دی او که حلال دی که هر سری سوځي یې دله، دا علامت نه دی د اسمان نه اور راتللو چې هغه سپین اور به وي، هغه به هغه څیز اوچت کي. خو د قربانۍ وضاحت مونږ وکړو چې که څاروی دی حیوان دی لومبې به حلال کې او د هغې غوښه به اسمان ته اوچتېږي به، او که غیر حیوان دی حیوان نه علاوه دی نه خو بیا دقه شانې مور اوچتولی شي. کلو نبی علیه الصلاة والسلام نو دیوی ته داسې کار وکړه، داسې معجزه مونږ ته ښکاره کړه، نو دا به دلیل شي چې واقع ته نبي. دا دی د ځان یو کلیه جوړه کړې وه، ځان یو قانون جوړ کړو چې تم ځان ته نبي وی تم داسې وکړه. حالانکه دا قانوني کلیه تمام انبیاء کرام علیهم السلام نو. او تفسیر قرطبی لیکلی دی، روح المانیم لیکلی دی چې په تورات شریف کې دا خبره وه چې تاسو ته یو نبی راشي او هغه داسې یو قرباني پیش کړي نو تاسو په هغه باندې ایمان نه وړئ. خو په تورات شریف کې را دو انبیاء کرامو استثناء پکې وه، وی سیوا د عیسی علیه السلام او سیوا د نبی علیه السلام نه. د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام نه علاوه د بل نبی دپاره داسې ده چې هغه علامت به وي چې دا نبی دی. او د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام باره کې تورات کې دا خبره لیکلې وه چې هغې باندې بغیر د دې دلیل او بغیر د دې معجزې نه باندې ایمان نه وړئ. لکه عیسی علیه السلام هم داسې نه دي کړي، یعنې هغه هم داسې قرباني نه را پیش کړې او نبی علیه السلام داسې قرباني نه را پیش کړې. او د هغې وجه دا وه نبی علیه السلام فرمایي چې اعطیتو خمسا، مال الله تعالی 15 خبرې داسې راکړي دي چې لم یعطهن احد قبلي، زمانه مخکې یو نبي ته دا 15 خبرې نه دي ورکړی شوي. نو پای کې یو خبره دام ده احلت لی الغنائم، زما د پاره غنیمتونه حلال کړی شوي دي. زکات او غنیمتونه د دې امت د پاره حلال دي. که مال غنیمت وشي په جنگ کې په جهاد کې، نو پخوا زمانه کې هم دا طریقه وه چې هغه هم اسمان ته اوچت شو او دې امت الله تعالی دا خصوصیت ورکړی دی چې غنیمت په مجاهدینو تقسیم شي او زکات هم په مجاهدینو تقسیمیږي. او دا کومه قرباني چې مونږ وکړو د لوی اختر په سهار باندې دا هغه هم مسلمانان په خپلو کې تقسیمي او خپلو کې خوري. دا د دې امت خصوصیت دی. نو دې امت کې اور باندې سوځول نشته، هغه به استعمالیږي، خلک به ترې فایده اخلي. دا د نبی علیه السلام اعزاز او خصوصیت دی. دارنګه د نبی علیه السلام یو خصوصیت دام دی وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا، زما دپاره الله تعالی ټوله ځمکه جومات ګرځولی دی. یعنې یو سړی هر ځای کې مونځ کولی شي، کور کې هم کولی شي، حجره کې هم کولی شي، پټي کې هم کولی شي او مسجد کې هم کولی شي. د مسجد فضیلت په خپل ځای باندې دی، لیکن عارضي طور باندې او د مجبورۍ په ټایم کې یو سړی په بازار کې په دکان کې او په پټي کې مونځ د غر په سر باندې مونځ کولی شي. دا د دې امت اعزاز دی. او دارنګې د ځمکې په هر ځای باندې تیمم ته کولی شي، که په ګټه باندې دی، که لوټه ده او که خښته ده او که خوره ده او که سیمټ دي، هر هغه څیز چې په اور باندې ویلي کېږي چې ویلي کېږي یا سوځولی کېږي په هغې باندې منع کوي چې نه ویلي کېږي او نه سوځولی کېږي، ایره کېږي هم نه، نو په هغې باندې تیمم کولی شي. دا د دې امت خصوصیت شو. نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی زما مدد کړی دی په صبا هوا سره. صبا د مشرق د طرف نه هوا به وه، دا نرمه به د الله تعالی د رحمت علامت به چې کله دا به راوالوته مطلب د الله تعالی مدد راغی، یا مسلمانانو به حمله وکړه. او نبی علیه السلام له الله تعالی د یو میاشتې په مسافت باندې روب الله تعالی ورکړو. یعنی یو میاشت مزل چې څونه کېږي دومره ځای کې به د نبی علیه السلام روب او داب به په هغه ځای باندې پروت و. نو فرمایي کول وایي نبی علیه السلام قد جاءکم، یقین راغلیو تاسو ته رسولون پیغمبران من قبلی مخکې زمانه. نبی علیه السلام دا معجزه ښکاره نه کړه. دا یوه وجه مونږ بیان کړه چې چونکې دا مطالبه ردي برحقه نه وه، دا عنادي و زدي و
ځکه دا معجزه ورته ښکاره نه شوه. البته جواب دا وشو چې راغلي تاسو ته پیغمبران من قبل مخکې زمانه بالبینات په واضحه دلایلو سره، یعنې عیسی نورې معجزې هم وي او دا معجزو سره سره وبالذي هغه معجزه هم کلتم چې تاسو وي، یعنې هغې دغه شان قرباني پیش کړې وه او هغه اور اوچته کړې وه، نو په هغې خو تاسو ایمان راونړو بلکې الټه تاسو هغې قتل کړو. فلم قلتم چې تاسو وی فلم قتلتموهم پس ولې تاسو قتل کړل هغې لره. تاسو قتل کړل یعنې ستاسو مشرانو هغه قتل کړي چې هغه یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام او ارمیا علیه السلام او اشعیا علیه السلام او نور پیغمبرانو هغه ولې وجلو. ستاسو مشران ولې هغې وجلو؟ کار مشرانو کړی او خطاب دی ته کېږي. دیم د خپلو په مشرانو په خبرو باندې خوشحاله او راضي وو. دی چرته هم دا نه ویلي چې زموږ مشرانو دا کار غلط کړی دی. ان کنتم صادقین کچرې تاسو رښتینی فإن کذبوک پس کچرې دی تکذیب وکړي ستا. تکذیب چاته دروغجن ویلو، د دروغو نسبت چاته کولو، دې ته لګي تکذیب. فإن کذبوک دا تسلی د نبی علیه السلام ته چې که دی ستا تکذیب کې تا ته دروغجن وي نو ستا نه مخکې د بلا او انبیاء کرام علیهم السلام تکذیب شوی دی. د دې مطلب دا دی چې نبی علیه السلام ته تسلی میلو شي چې په دې میدان کې زه یوازې نه یم، زما نه مخکې د بلا انبیاء کرام علیهم السلام تکذیب شوی دی. مطلب دا دی چې ای حبیبه په تا کې څه نقص نشته او ستا په رسولو کې هم څه نقص نشته او ستا په دې شریعت کې هم څه کمی نشته، ستا په دې کتاب کې هم څه کمی نشته. خو خبره دا ده چې دی ردي اهل نه دي. دا دی چې تکذیب کې نو دا نه چې ګنې په تا کې څه کمی رہی، یا ته رسول نشي صحیح یا واضح بیان نشي کولی، یا ستا دا مضمون چې دا ګنې ټیک نه رہی، یا ستا دا پیغام ګنې ناقص، دا خبرې نه دي. خو خبره دا ده چې دی ردي اهل نه دي، نو دی تکذیب ځکه کی. فإن کذبوک پس کچر دی تکذیب کوي ستا نو فلا عجبا، داسې دونه عجیبه خبره نه ده. کله یو مصیبت عام شي نو آسان شي، مصیبت چې په یو تن ناشي نو ګرانی، خو چې کله عمومي راشي نو بیا خو آسان شي خلکو ته. دا وبا چې راشي بیا دونه غمونه نی، هر کور کې غمي نو بیا دونه جړاګانې نی، بیا سړی پلانکې مړ شو ښه پلانکې مړ شو ښځه ډېره ښه ده، نو بیا او چې یو تن مړ شي بیا جړا ډېره زیاته کېږي. نو مصیبت چې کله عام شي نو آسان شي. نو مطلب څه دی؟ که چې ستا تکذیب کېږي ستا نه مخکې د بلا انبیا کرامو تکذیب شوی دی، نو دا د نبی علیه السلام دپاره یو قسم تسلي شوه چې زه یوازې زه نه یم. فقد کذبه پس یقینا تکذیب کړی شو رسولون د پیغمبرانو من قبلک مخکې ستا نه جاءو چې دغه پیغمبران راغلي وو بالبینات په واضحه دلایلو سره، یعنې سره معجزې وې، هغې څه خالي لاس نه او معجزو سره سره و زبور. زبور جمع د زبور ده او دا زبور په معنا د مزبور سره په معنا د مخطوط لیکلی شوی، یعنې هغې سره لیکلی شوي صحیفې وې، لیکلی شوي کتابونه ورسره. یا دا زبور د زبره نه دی او زبره به معنی منع کولو. دی کتاب ته زبور ځکه وي چې دا په دې کې کوم وعظ او نصیحت خبرې وي نو دا خلک د ګناهونو او د نافرمانیو منع کي، ځکه ورته زبور وي. زبور کتاب ته وي، کړوکې کتاب او که غټ کتاب وي. نو زبور یو په کتابونو چې مراد ترنه صحیفې دي، او یا د زبور نه مراد تورات او انجیل شریف دی. والکتاب المنیر او کتاب روحانه. منیر د دې کتاب صفت دی، لفظي معنی ده روحانه کون کی یا روحانه، او کتاب روحانه چې مراد نه تورات شریف دی چې کې د شریعت خبرې وي، او یا د الکتاب المنیر نه مراد صرف تورات یا تورات او انجیل دواړه دي. او د المنیر بل معنی دام کیږي هغه المبین للحق، د حق بیان کون کې، دغه کتابونو د حق بیان کون کې او د هغې باوجود دی دای تکذیب وکړو. کسان چې دی وایي بېشک الله تعالی چې حکم کړی مونږ ته دا چې موږ به ایمان نه وروړو پیسې او پیغمبر باندې تر دې چې دی راوړي مونږ ته یو قرباني چې خوري هغې له راوړو. وایي نبی علیه الصلاة والسلام یقین راغلي تاسو ته پیغمبران مخکې زمانه په واضحه دلایلو سره او په هغه څه سره چې تاسو وایي، پس ولې تاسو قتل کړل هغې لره؟
کچریه تاسو رښتینی پس کچری دی تکذیب وکستا پس یقین تکذیب کړی شو د پیغمبرانو مخکستانه راغلیو دی په واضح دلایل سره او په صحیفو سره او په کتاب روحانه سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس هر یو سا اغستن کے ذائقة الموت سکون کے دے مرگ لرا وإنما توفون او بیشکا تاوستما پورا درکولی شی اجورکم ثوابون استاسو یوم القیامت پرد قیامت فمن زحزها پس سوک چلر اساتلی شو عن النار دورنا وادخل الجنة او داخل کلیشو جنتا فقد فاز پس یقیناً دی کامیاب شو. وما الحیات الدنیا او ندے جون دنیاوی الا متاع الغرور مگر سامان د دوکے. پدې آیت مبارکه باندې د غزوه احد د مضامینو اختتام کیږي. غزوه احد کې او یا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم شهیدان شو. پدې خبر باندې منافقان وې کچره دی مسلمانانو زمونږه مشوره باندې عمل کړی وي او دی میدان جنگ ته نه وتلی او مدینه منوره کې دننه پاتې شوی وي نو دا او یا کسان بنو قتل شوي او دا مونږ چې بچ شو نو ځکه چې مونږه په احتیاط باندې عمل وکړو. قرآن کریم په آیت مبارکه کې بیان کی چې مرګ چره هر انسان لراتلونکی دی. که یو انسان میدان جنگ ته ځي او که نه ځي دل او مرګ همها راځي او مرګ بویا مرګ خو هغه مرګ دی چې د الله د رضا دپاره راغی. انسان د الله د رضا په یو کار کې لګیا دی چاہے لوی جهاد فی سبیل الله لوی عمل دی چې د شهادت مرګ دا معمولی مرګ نه دی. دغه او یا کسان چې شهیدان شو دا خو ډېر لوی سعادت دی خو مرګ به هر انسان لراځي که هغه کور دی او که هغه په صحرا کې دی او که میدان جنگ کې دی د دې نه څوک مستثنا کېدی او بچ کېدی نشي. آیت کې مسلمانانو تم تسلی ده او منافقانو کافرانو تم تنبیه ده چې تاسو ګور د مرګ نه نشئ بچ کې تاسو له مرګ راځي. خو بیان کی چې کم انسان له مرګ راغی او په حالت د الله تعالی د رضامندۍ کې به دې کامیاب شو او نو مقابله کې چې کم انسان د الله تعالی په ناراضګۍ کې مړ شو به دې ناکامه دی. کم انسان چې جهنم نه وساتلی شو جنت ته داخل شو به دا کامیابی ده او چې کم انسان د دې مقابله کې جهنم ته لاړو به دې ډېر لوی ناکامه دی. قرآن کریم کې یو قسم ترغیب دی جنت والا اعمالو کې د جهنم د کارونو ځان وساتئ چې کامیاب شئ. کل نفس هر یو نفس سا اغستون کی توی هر یو سا اغستون کی چې دی که انسان دی او که جنات دی او که نور مخلوقات دی کل نفس هر یو نفس لره او دا نفس په معنا د ذات سره یعنی هر یو ذات لبه ذائقة الموت ذائقه د ذوق نه دی او ذوق سکلو توی معمولی خوراک ته ذوق ویل کیږي او مکمل خوراک ته پاروي کې عقل وای. قرآن کریم ذائقه وي د مرګ دا ذائقه دا به هر نفس او هر یو سا غستون کې به اخلي. دې کې یو لطیفه اشارم ده چې مؤمن مسلمان ته به د مرګ تکلیف نی بد دا سره لکه څنګه چې سکلی نام معمولی وي دکه معمولی وانته کې تکلیف نور څه خاص تکلیف مؤمن مسلمان ته نی لیکن د کافر او د مشرک او د منافق د لپاره به صرف سکل نی دی به باقاعده مخصوصي د مرګ تکلیف چې کوم روحاني وي هغه به دی باقاعده تکلیف به مخصوصي نزا روح باقاعده
روح الله تعالی په ازل کې پیدا کړی دي چې کومه زمانه کې الله ته معلومه ده، او دای نه بعد دا روحونه په خپل مستقر کې په خپل ځای کې موجودو، چاہے عالم ارواح ویل کېږي. کله چې دنیا کې د انسان دا جسم تیار شي، د مور په هیټه کې چې کله د باندې 4 میاشتې تیرې شي او دا جسم مکمل شي، نو روح د خپل ځای نه فرشته راوړي او په دې بدن کې داخل کړي. دې وخت نه د بدن او روح یو د بل سره تعلق پیدا شو. بیا دا انسان دنیا ته راشي، په دې دنیا کې د څومره انسان زندگی ده دې انسان تېره کړه. بیا چې کله انسان له مرګ راځي، نو دا روح بیا د انسان نه جدا شي، وځي تېنه. نو بدن دنیا کې پاتې شو په ځمکه باندې، او روح بیا یا علیین ته لاړو. که چېرې د مؤمن مسلمان د نیک صالح انسان روح وي، علیین د وم اسمان د پاسه یو مقام دی، هلته اوسي. او که چېرې دا روح د یو کافر او د مشرک او د منافق دی، نو بیا لاندې سجین ته اوسي. سجین جیلخانې ته وایي، دا د ومې ځمکې د لاندې را هلته ورسي. بیا چې کله الله تعالی قیامت قایم کړي، دوباره شپېلی چې کله ووالي شي، نو په دغه ورځ باندې به دا روح او بدن بیا یو ځای شي. که دا بدن ایرې شوی دی، که دا خاورې شوی دی، که دا حیوان خوړلی دی، که دې په هر شکل کې دی، الله تعالی به هغه ذرات بیا یو ځای کړي. دا نه به د انسان بدن بیا د دنیا دا انسان چې دا بل جسم بنیم دا به دا الله تعالی دوباره یو ځای کې جوړ به کړي او روح به کې بیا واچي. د دې نه پس بیا روح د بدن نه جدا کېږي، به دا بدن او روح بیا یو ځای شو او دی به رواني محشر میدان ته. د محشر میدان کې چې کله د دې انسان فیصله وشوه، عملنامه بیا په ښي لاس کې میلاویږي یا په ګس لاس کې. که چېرې ښي لاس کې میلاو شوه، نو سیده به ځي جنت ته. د دې نه بعد بیا په دې بدن باندې فنا کېدل نشته او موت بیا نشته. دې بدن نه به الله تعالی نورم حسن ورکړي. دا بدن به خو دا به الله تعالی ښکلي کړي، غټ به کړي، حسن به پکې الله تعالی پیدا کړي او لوی به شي. دنیا کې چې څنګه موږ یو بل پیژنو، دقه شان به جنت کې هم خلک یو بل پیژني. صدی مثال بالکل داسې دی لکه یو ماشوم دی د 10 کالو یا د 8 کالو، همدغه جسم دی، د هغه نه بیا د 15 کالو د 10 کالو انسان جوړ شي، نو خلک خو بیا هم پیژني یکه جسم دی خو غټ شوي وي. دقه رنګې دا جسم به جنت کې غټ بشي. او که چېرې فرض کا د انسان ته عملنامه په ګس لاس کې میلاو شوه او د جهنم لاره سمه کړې شوه، نو جهنم ته به ځي. نو جهنم کې بیا په دې انسان باندې د دې په دې بدن باندې بیا موت نشته دی. دا جسم دا روح یو بل سره به وي او جهنم کې به اوسیږي. نو د موت معنا دا ده چې کله روح د بدن نه جدا شو، ځکه مونږ وایو انتقال شو. انتقال څه مطلب و؟ د دې انسان انتقال د دنیا نه برزخ ته وشو، بل عالم ته دې منتقل شو. انتقال منه منتقل کېدلو، بل عالم ته منتقل شو. د انسان دپاره فنا کېدل نشته. دا مونږ چې وایو فنا شو، نو مطلب د مونږ د سترګو نه فنا شو، ورنه د انسان دپاره اصل فنا کېدل بالکل نشته. انسان به کوم ځای کې فنا کېږي، انسان دپاره حساب کتاب دی. دا عقیده د دهریانو ده او د غیر مسلمو ده. مسلمان یا هر انسان چې دی فنا کېږي به نه، صرف زمونږ د سترګو د نظر نه فنا شو، بل عالم ته منتقل شو. نو دې ته ویل کېږي موت. نو آیت کې بیان دی چې هر انسان لا یعنی هر یو ساه اخیستونکي او هر یو ذات دپاره ذائقة الموت، هغه سکونکې ذائقه د موت ته. بیا د کافر موت چې د مشرک او د منافق موت دا ډېر سخت دی. والنازعات غرقا، نازعات راکاږلو ته وي. غرقن په معنی د اغراقن سره، چې یو کوی وي او ډېر ډونګي وي، ښکته وي او د هغې نه ته بوکر وباسې، څونه زور به کوې، څونه طاقت سره به یې روباسې. نو قرآن کریم تشبیه ورکړې ده د یو کافر او د مشرک او د منافق نه چې کله فرشتې روح روباسي، گویا کې د ډېر گهرایۍ نه روباسي. نو اصل کې بیا هغه د نوک نه دا روح را شروع شي. د انسان روح چې د بدن نه شروع کېږي، دا د نوک نه را شروع شي، د خپوره د نوکونو نه رو روان شي، بیا پنډو ته ورسي، بیا وروستو رو اخیری کې د انسان نه چې روح وځي، په دې پوزه باندې وځي. د دې وجه نه د مړي سترګې کولو پاتې شي.
نو دا روح چې کله د پوزې نه وځي دی ورته ګوري او بره رواني انسان سترګې ته کولو پاتې شي. نبی علیه الصلاة والسلام ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ لراغه هغه وفات شو. ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ چوندې په کوبا سرخوا کې یو کلی الته کې نبی علیه الصلاة والسلام ملاقات لراغه د بدحیرې وخت وفات شو. نو سترګې کولوي نو نبی علیه السلام ولا په دې سترګو باندې لاس راکاږو سترګې ولا بند کړې او وی فرمایل دا خبره وکړه چې کله انسان مري نو د خپل روح ته ګوري چې روح زما هغه بره لاړو نو سترګې ورته ځکه کولو پاتې شي. نو تاسو له سترګې بند کړئ. دا آدابم دي دا د ژوندو خلکو دا فریضه ده ذمہ داری ده چې انسان مړ شي نو بیا به له دې سترګې بندې کړي. نو دا روح د انسان نه په دې پوزه باندې وځي. نو د کافر مشرک روح ډیر په خطرناک انداز کې روزي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د کافر او د مشرک او د منافق نه کله فرشتي روح باسي نو چې را رواني کې ډیر په دغه باندې رو باسي د خلیل رو رسي نو بیا ور پریزي دنه نو روح بیا دنه لړ شي بدن ته نو بیا دلته نه را شروع کې بیا ډیر په زور سر رو باسي چې راوتو ته نه بیا ور پریز دنه. اوس ممکن ده چې یو کافر او مشرک او منافق زموږ مخکې مري او موږ ته ډېر په سکون او په قلاره باندې ښکاري چا نه څه تکلیف دی او نه څه پریشانۍ کوي نه څه وایي نه دې ته به نه ګورو. اصل کې د مرګ په ټایم کې چې کوم تکلیف دی دا یې تعلق روح سره وي. بدن یا د هغې اثر محسوس کو که یا محسوس نه کو دا تکلیف او سختی د روح سره کیږي او د روح ځان له یو عالم دی دا یې موږ ته څه پته لګي. زموږ مخکې یو انسان وده دی کیدای شي یو خطرناک خوب ویني او غریب ډېر په تکلیف کړي موږ وایو لکه بې غمه ودرې اوږدو خپو باندې پروت دی او دنیا غم ورسره نشته او چې هغه راپاسي شکر چې خوب و نو موږ ته ظاهره کې هغه ډېر آرام سره ښکاري لیکن هغه غریب هغه په تکلیف کې دی. نو کافر او مشرک او منافق هغه ته ډېر سخت هغه تکلیف ورکولی کېږي لیکن موږ ته نه محسوسېږي. دې وجې نه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله ما د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات هغه منظر ولیدو چې نبی علیه السلام څونه تکلیف کې وي د دې نه بعد وي چاته خفه کېږم نه چې د پلانکي مرګ ډېر ښه او ډېر په سکون سره ډېر په قلاره باندې و ځکه چې نبی علیه السلام عمره مقبول انسان و د الله محبوب انسان څوک دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته مرګ په ټایم کې سختی ده نو دا نه چې نبی علیه السلام لګول نعوذ بالله څه عذاب یا تکلیف ورکولی کېدو نه د چونکې د تکلیف او د مزو تعلق روح سره دی. نو ممکن ده چې یو کافر په آرام سره دنیا نه لړ شي او ممکن ده چې یو مؤمن مسلمان نیک صالح وي او د مرګ په ټایم کې هغه لاس هم وهي خپې هم وهي کیدای شي نور هم داسې حرکتونه وکړي نو دا فیصله به نه کړو چې دا ترې اوس وځي دا ټول کال هغه ټول عمر هغه دغه چې وکړه اوس یې نه ووتله هیرې کې داسې فیصله چرم نه پکار او داسې خبرې د خولې نه بالکل نه دي وباسل پکارو. دی وخت هیڅ چاته هېڅ پته لګي نه چې دا انسان په مزو کې دی او که نه دی په تکلیف او په پریشانۍ کې دی. د دې صرف الله جل شانو ته علم وي دغه انسان ته چې څنګه یم د چا باره کې داسې فیصله نی پکارو بلکې دا چا باره کې حسن ظن پکار دی. دیو جنا تعلیم د شریعت دا دی چې کله انسان د مرګ ټیم دی هغه ته سورت یاسین شروع کړي اقرأوا یاسین علی موتاکم. نبی علیہ السلام فرمایي په دې خپلو مړو باندې چې کوم نږدې دي مرګ ته سورت یاسین ورته وایي چې هغه د مرګ اسان شي. او دویم دا چې هغه ته کلمې تلقین وکړي ځان سره لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دا کلمه ځان سره وایي هغه ته مه وایي چې ته ووایه ځان سره په تیز اواز باندې وایه او چې هغه یو پیره ووایي به بیا خاموش شه بیا هغه ته مه وایه که دې نه پس هغه څه خبرې وکړه دنیا یو کار یې وکړو نو بیا دوباره ذکر ځان سره شروع کا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا اشهد ان محمد رسول الله سره وایي چې هغه بیا ووایي چې بیا وایي بس بیا کافي ده در هغه هرې کلمه نصیب شوه. نو د مؤمن مسلمان مرګ کیدای شي سخت وي. عایشه رضی الله تعالی عنها ابن ماجه کې روایت دی دا یو عزیز وفات کېدو نو هغه ډېر په سختۍ کې و نو عایشه رضی الله عنها ډېره خفه وه. نبی علیہ السلام ورته عایشې مه خفه کېږه وایي دا د مرګ دا سختي چې را دا هم د دې انسان دپاره ښه ده
په دې سره د دې انسان ګناهونه معاف شو، دې سره د انسان نیکۍ سیوا کیږي. د مؤمن مسلمان د پر هر یو کې ارڅ کې خدي مونږ خو به دعا د الله پاک نه د خمر کو د حسن خاتمه بکو د سوی خاتمه نو پناه غواړو. لیکن به هر حال دا موت یو اهمه مسله ده او هر انسان ته برازي او دین یریدل نری پکارو. دا خو د انسان الله سره ملاقات کیږي. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، دا حدیث نه دی بلکې دا یو مقوله د بزرگ ده. بعد خلک ته حدیث او غلط وی، حدیث داسې بالکل نشته. الموت جسر وی دا مرګ یو پل دی او یوصل الحبیب الی الحبیب، دا یو دوست بل دوست سره ملاوخی او ملاقات سره کی. بلال رضی الله تعالی عنہ دا په حالاتو کې علامه ذهبی سے لیکلی دی سیر اعلام النبلا کې چې بلال رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو نو بیبي ایسا تناسته او جړل یې او بلال رضی الله عنہ او فرمایلو چې غدن نلقل احبه محمدا وحزبا، دا خو د جړا ټیم نه دی، دا خو د خوشحالۍ ټیم دی چې زه مړ شم نبی علیه السلام سره ملاقات کوم، خپلو ملګرو سره صحابو سره ملاقات کوم. نو داسې ملاقات په ټیم کې یو خلک خوشحالیږي هغه جاړي نه. نو فرمایي ذائقة الموت، سکون کې ذائقې د مرګ لره دی. وانما توفون، او بېشکه دا انما د پاره د حصر راځي، یعنې داسې دا او بل څه نه دي. وانما توفون، او بېشکه تاسو ته پوره پوره به درکولی شي اجورکم، اجرونه ستاسو. اجور یو وی ډیر اجرونه او ډیر ثوابونه دي، ځکه د انسان بلا شي عبادات دي، بلا شي حالات په انسان باندې راغلي دنیا کې، د دې ټولو باقاعده اجر دی. د انسان باندې څه قسمه تکلیف دنیا کې راغلی دی، مؤمن مسلمان د دې باقاعده اجر دی. مؤمن مسلمان ته که چېرې غم راغی اړه ته او پریشانی راله، یو حدیث کې خو داسې راځي بعد اوقات انسان خفی او د خفګان سبب نی معلومه، ویړه مې اسې خفه دی، په دغه خفګانو الله پاک انسان ته اجر ورکي. بلا شي اجرونه به وي، ځکه اجورکم وي. یوم القیامت، پر د قیامت باندې، د قیامت پر به دا ټول اجرونه تاسو ته ملاویږي. فمن زحزح، پس څوک چې لرې وساتلی شو عن النار د اور نه. د زحزحه کې دا ځام دوه پیر راغلی ده او دا حم دوه پیر راغلی ده، دا د زح نه دی. او زح په عربی کې دی ته وي چې یو څیز په تیزۍ سره راکاږي. نو چې زحزحه ډیر راکاږلی شو او ظاهره خبره چې دی ډیر راکاږو نو لرې دی کو، نو لازمي معنی لرې والی دی. زحزحه لرې وساتلی شو عن النار د اور نه، د اور نه ډیر لرې وساتلی شو. څه مطلب اور یې په سترګو مونه لیدو. اور ته دننه تلل خو لویه خبره ده، د اور په خوا کې هم تیر نه شو، د اور هغه په سترګو نظر یې مونه کو. فمن زحزح عن النار، لرې وساتلی شو د اور نه. ځکه اصل کامیابی خدا ده چې انسان په اول فرصت کې کامیاب شو. دا خو نه چې یو پیری دننه وربوتلی جهنم ته او سزا ته څه نه څه میلاو شو بیا رالی، دا څنګه نه. اصل کامیابی خدا ده چې انسان جهنم په سترګو مونه ویني، بس سیده په سیده باندې چې شارټکټ په یو غاړه دې ورواړي چې زه د جنت ته حساب کتاب به د نورو کېږي. نو من زحزح عن النار، پس څوک چې لرې وساتلی شو د اور نه. وادخل الجنت، او داخل کړی شو جنت ته. د اور نه لرې وساتلی شوې او جنت ته ور داخل کړې. دی ورسره ځکه ووایي چې دا بعد حیوانات به هم د جهنم نه وساتلی شي، خو کامیابی خدا نه ده که نه، بیا مړه به شي، ای زندگی به ختم شي په دغه ټایم باندې. نه، اور نه وساتلی شي او جنت ته ور داخل کړې. نو فقد فاز، پس یقینا دی کامیاب شو. اصل کامیابی هم دقه ده. الله پاک زموږ اساسو نصیب کړي. وما الحیات الدنیا، او نه دی ژوند دنیاوي، دنیا دا ژوند نه دی. دا خبره ځکه کې چې دومره لوی کامیابۍ نه انسان غافل شي، په څه وجه باندې؟ دنیا د وجې نه. دنیا ټول د دوکې سامان دی. بیا موږ ته دنیا ټول نه میلاو شوې، په دنیا کې بیا موږ ته چې ته هزار واحصه هم نه میلاو شوې، څه لږ ونته کې معمولي ژوند او معمولي ساز سامان او اسباب میلاو شوي دي، هغې موږ دونه دوکه کړي یو. لکه څنګه چې ماشومان لوبې کې او دوکه شي، دغه شان موږ لوی او دوکه شوي یو. څنګه چې ماشوم پورې موږ له خندا راځي چې دا ماشومان دي پسې پوهېږي نه،
دارنګه چې کم عقلمند لکه فرشتي مونږ ته ګوري مونږ پرې بخاندي چې دا انسانان لا په څه باندې لګیا دي د دې لپاره الله تعالی څه تیار کړي دي دیر الله تعالی څه ورکول غواړي او د دې په کوم لو باندې اخته دي لکه څنګه چې مونږ خپل ماشومان پورې خو یا دې لاسه کې لبي کی دا عمل حیات الدنیا او نه د ژوند دنیوي الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې غرور شیطان توي غرور دوکباز او غرور دی دوکې توي متاع سامان توي مراد هغه سیز دی چې هغه استعمال شي او بس ختم شي متاع هر هغه سامان ته چې هغه فایده ته واغستل شي او بیا وغورځول شي او خراب شي ای پر بکانوي ای پر هغه پایداری ني هر هغه سی چې بس استعمال شو عارضی طور باندې او بیا یو ولکه ټیشو پیپر شو استعمال د کون خلک نه سره دی خو نه بس وی غورځي بس فایده ختم شو دا ټوله دنیا د کشان د فائد معمولی فایده ده بس استعمال د کو ختم شو نن مونږه پای کې داري داسې مصروفه کړي مشوره کړي دي چې اصل مقصد د مؤمن مسلمان نه هغه پاتې شو متاع الغرور سامان د دوکې هر یو ذات چې دی هر یو ساغستون کې سکون کې دی دای کې د مرګ لره او بېشکه تاسو به درکولی شي ثوابونه ستاسو پر ورځ د قیامت باندې پس څوک چې لرې وساتلی شو د اور نه او داخل کړی شو دی جنت ته پس یقینا دی کامیاب شو او نه دی ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې